شروع فرمائی. تیرہ جمعہ باندې د ادب په حواله سره د قرآن کریم فرقان حمید او د احادیث مبارکه او د اسلاف او د سلف صالحین پرانا کې د ادب اهمیت ما ستاسو په حضور کې وړاندې کړو چې د ټولو نه اهم فریضه د مور او پلار تربیت تا او د بچو په تغی تربیت عظیمه فریضه کې د ټولو نه اولنۍ سیز خپلو بچو لا ادب رنگ ورکول دی، ادب ورته خودل دی. کچره د بی ادبه د بدبودارې د وجه نه معشوم کلم بدبودار شو او د بی ادبه او د ګستاخه په ګندرنګ باندې کلم اولاد رنگ شو، نو دا بی ادبه اولاد نه بیا پلار پیجنی نه بیا مور پیجنی نه بیا دین اسلام لا اهمیت ورکوي نه الله او د هغه رسول پاک صلی الله علیه وسلم لا هغه شان دی د قدر نگاه ورته کوي لکه څنګه کول پکار وي. لہذا د ټولو نه اولنۍ سیز د بچو تربیت دی او بیا په تربیت کې اولنۍ سیز چې دا بچو ته ادب خودل دی. خو کچرې د ادب هغه ښکلا خپلو بچو له مور و پلار ور نه کړه او د ادب په رنګ باندې رنګ نه کړل او د ادب په خوشبو باندې خوشبوداره نه کړل، دغه بچي بیا سبا له د خپلو پلارانو پلاران جوړیږي. دا بیا بچي په هغه مقدسه مور هسته باندې لاس اوچتوي چې کومې هسته د خپلاندې الله او رسول جنتونه یې ښودي دي. بیا هغې مقدسې هسته چا کتابونه لیکي چې پلار هغه مقدسه هستی ده چې د خپل بچی د جید دپاره خپل ټول جید کې هار راوستلی وي، د خپل بچی د ژوند او د مستقبل دپاره هغې پلار ډېرې څپېړې خوړلې وي، ډېرې ګرمۍ برداشت کړې وي، ډېرې بدې ردې د نورو خلکو برداشت کړې وي، ډېرې ستونزې یې تېرې کړې وي، ډېرې سفرونو کې د خپل زړه غوښې خلکو له ورکړې وي، صرف د یوې خبرې دپاره چې د ما بچی په هر میدان کې په جیت باندې وي. نو هغه مقدسه هستی چې خپل ټول هار او فعلېدلې تسلیم کړي د خپل بچی د پاس کېدو او د جیت دپاره، هغې عظیمه هستۍ له بیا په مخ باندې څپېړه ورکوي. دا کله دا هله چې کله مور او پلار ورته په هر میدان کې خپل هار منلی د بچی د جیت دپاره د بچی د پاس کېدو دپاره، خو لیکن آغاز کې چې د کم بوټي ته په کم وختونو کې د اوبو ضرورت وي، کم بوټي ته اوبه میلاو نشي، هغه بوټی کلم نه میوهدار جوړیږي او نه د ګلونو نه ډک خوشبودار جوړیږي، هغه وچ په وچ باندې بیا پاتې کېږي. بیا وروسته ورته ډرمونه اوبه واچوه، بیا هغه نه خوشبوداره جوړیږي او نه هغه ونه میوهداره جوړیږي چې په کم وخت کې په یو لوټه باندې ګزاره کېده د بوټي، اوس په یو ډرم باندې یو ټینکر باندې هغه ونه هغه بوټی نه خوشبوداره شو نه میوهداره شو. وجه دا ده چې د هر څیز دپاره یو خپله ښکلا ده، د هر یو څیز یو خپل حسن دی، خو د ماشومانو حسن او ښکلا د خپلو بچو حسن او ښکلا صرف په لباس په کپڑا او په جامه باندې نه ده، بلکې د بچو ښکلا چې ده په حسن ادب باندې دی. یو استازو اغلا پلار راغی او پلار ورته وایي او دا خپل بچی لاس نیولی رانیولی دی او دا استاز ته یې نیغ ودرولو په داسې شړک باندې او په جړک باندې چې استاد محترم دا زوی مه دی،
دا کنځلې ډېرې کوي د زبان د الفاظو قالب ګنده دی چې کله خبره کوي خور سرم کنځلې مور سرم کنځلې او چې کله په ماشومانو په لوبو کې راشي نو بیا خو څومره چې په میچ کې بالونه وي د هغې نه زیات د کنځلې کړي وي لہذا د خولې چې کومه د کلام او د خبرو چې کوم انداز دی هغه ټول ګنده په ګنده باندې دی استاد محترم دا لږ پوی را پوی کا استاد محترم ورته ډېره اسانه جمله وویله او ورته وی فرمایل استاد چې د ماشوم پلاره جناب محترم انشاءالله زه به په تسلی باندې او په آرام آرام باندې په ښې طریقې باندې به پوه کړم پلار یې راولګېدو استاد خبره یې واورېده نو ورته وایي استاد ته چې دا خو د رزیل زوی دی او دا خو داسې داسې دی په دغې نرمو خبرو باندې نه سمیږي دله به لاسونه او خپې ماتوي هغه نه بعد به هلکار به کېږي دا خو د فلانکي زوی دی او دا خو د ډنګلي زوی دی او دا خو خر دی او دا خو دا دی او دا خو دا دی ښې یو خپل خبرې هغه چې کومه د غوسې انداز یې او په کنځلو باندې د خپله خوله یو فایر ته جوړه کړې وه او دومره کنځلې زوی ته وکړې چې نور یې په نه ځای دی ورته یې چې استاد جي دا په نصیحتونو باندې نه دی او نه دا په انشاءالله به ویلو باندې چې انشاءالله دا به ټیک شي دا خو د داسې زوی دی او دا داسې زوی دی لہذا استاد محترم چې کله دغه پلار کلام واورېدو هغه نه بعد بچي ته وایي بچی زه ته کلاس له ورشه کلاس کې کښېنه چې کلاس له بچی لاړو استاد پلار ته وایي چې جناب د ماشوم د دغې کنځلو د ماشوم د دغې بدې ردو ویلو او په زبان کې چې کومه ګندګي او په خبرو کې کومه ګندګي پرته ده د هغې نبض ما ونیو چې د ماشوم ولې کنځل کوي دا یې ستا نه زده کړي دي دا کاشر سول لاسونه مات کم دا به دا کنځلې کوي که ول خپې ماتې کم دا به دا کنځلې کوي په فیکټرۍ کې چې کم یو سیز یو پلیټ دی یا یو صابون دی چې کوم شیپ باندې هغې قالب جوړ وي کوم ډیزاین باندې دا صابون چې کوم قالب او سانچه جوړوي هیڅ کلام د 5 او د 6 میټرو یا د سنټي میټر وغیره چې کوم یو قالب د څه شي والا څومره جوړ وي همغې سنټي میټر او په همغې میټر باندې به هغه سیز پکې جوړیږي چې کوم سیز تا همغې قالب ته ورګزار کړو کومه ده بلاک کومه سانچه ده کلم د بلاک په سانچه کې چا خښته نه ده جوړه کړې او نه د خښتې په سانچه کې چا غټ بلاک جوړ کړی دی خښتې سانچه به خښته جوړوي د بلاک سانچه به بلاک جوړوي استاد ورته فرمایي چې د ستا چې کوم د خولې قالب دی دا د ستا د بچي قالب دی د ستا خوله چې دا د بچي دپاره رهنما دی که چېرې ته خپلو بچو ته کنځل کوي د بچي د ستا نه کنځل زده کوي بچي د بدې ردې د پلار نه زده کوي که د لاسونه او خپې وله مونږ ټوکړې ټوکړې ولې نه کړو دا به هله صحیح کېږي چې کله پلار صحیح شي دا به هله صحیح کېږي چې کله مور غېږی صحیح شو نو لہذا علما فرمایي چې د ټول نه اهم څیز په تربیت کې خپلو بچو له ادب ورښودل پکار دي او ماشومان لکه څنګه تاسو به لیپټاپ او کمپیوټر استعمال کړی وي کاپی پیسټ چې کله کېږي یو څیز د یو څیز نه کاپي کوي او په بل ځای کې پیسټ کې نو دا همدغه طریقې باندې بچي د خپل پلار کاپي کوي خپل مور کاپي کوي کله چې مور او د پلار په منځ کې کله کلام کېږي د محبت والا د ادب احترام والا دغه بچي کلم ګستاخ او بې ادبه نه وي خو که چېرې د مور او د پلار په منځ کې داسې کلام استعمالیږي چې هغه کلام د ګستاخۍ د کنځلو د بې ادبۍ او د بدو ردو وي دغه بچی کله د مور خولې ته ګوري کاپي کوي او کله د پلار خولې ته ګوري کاپي کوي او چې کله بیا عمدغه الفاظ چې د مور نه یې واورېدل د پلار نه یې واورېدل
دا بیا چې کله بازار ته وځي کرکټ میدان ته وځي چرتم ځي همغه الفاظ په خوله باندې جاری کېږي چې کوم یې د مور نه زده کړي او کوم الفاظ یې د پلار نه زده کړي دي د دې د وجې نه بختیار کاکی رحمت الله علیه لوی ولی الله تیر شوی دی هغې ذکر خیر مخکې خطاباتو کې گزارش شوی و چې کله بختیار کاکی رحمت الله علیه خپل مور استاذ ته کېنولو د قرآن مجید ناظرې دپاره نو استاذ ورته په قرآن مجید کې الف لام میم الحمد سپاره ورته راواړوله استاذ چې کله بسم الله ورته کوله بختیار کاکی رحمت الله علیه ورته فرمایي چې استاذ الحمدلله سپاره او الحمد سپاره به درته زه ووایم هغه ورته شروع کړه او تر اخره پورې ورته ورسوله چې کله دویمه سپاره سیقول السفهاء ورته شروع کوله استاد ته وایي استاد محترم د دویمه به هم درته زه ووایم بچی ناست دی په اوله ورځ باندې مدرسه کې استاد او قاري صاحب سره ناست دی په یو ځای باندې ورته 15 سپارې تلاوت وکړو او استاد ته وایي چې استاد محترم 15 ما زده کړي دي او 14مه ماته شروع کا استاد ورته وایي چې بچی دا سپارې 15 تا چرته زده کړي ورته ویې فرمایل چې استاد محترم زما مور به چې کله زه اوده کولم نو په کله به ماله تبکي راکوله کله به زه اوده کولو چې کوم الفاظ به ما ته ویل نو په خوله باندې به قرآن کریم تلاوت جاري و کله به زه په زانګو کې اچولی وم او په زانګو کې به زه زنګولم او ماله به خوب نه راتلو نو مور به ما ته تلاوت کولو نو ما په ماشومتوب د اولنۍ ورځې نه واخله تر نن ورځې د سبقه پورې مال ته مور چې کله هم تسلي او تبکي راکړې ده نو په خوله باندې به تلاوت جاري و ما 15 سپارې د مور د خولې نه زده کړې دي مخکې ما ته 14مه سپاره وایه او هغه تلاوت به درته کوم بچی چې دا د مور او د پلار کاپي کوي که چېرې مور او پلار د ادب واله وي بچی به ضرور د ادب واله وي د شعر بچی شعر وي او د ګیدړې بچی ضرور ګیدړه ترېنه جوړېږي یا ګیدړ ترېنه جوړېږي کلم د باز په منځاله کې او د باز په جاله کې چا کوتره ونه لیده او نه د کوترې په منځاله او په جاله کې چېرته چا د باز بچی ولیدو وجه دا ده چې څنګه یې مور او پلار وي همغه شان دې بچي وي د دې د وجې نه دا یو اهمه فریضه ده زمونږ د ستاسو چې دا مونږ نه ډېره زیاته پاتې ده هسې یو عام مثال عرض کوم د صرف د پوهې دپاره چې دا مونږ نه څومره پاتې ده چې کومه زمونږ ستاسو چې کوم علمي دنیا ده علمي تحقیق دی نو خلق وایي چې کوم فلاسفران دي کوم پوهان دي دانشوران دي هغوی وایي چې 4 کالو ماشوم پوره شي په 5م کال باندې سکول کې کېنوه او بعضې پوهانو فلاسفرانو دا تحقیق دی چې نه ماشوم چې د 5 کالو شي 6م کال سکول کې کېنوه په دې خبره باندې موږ څومره عمل کړی چې یا د 4 شي 5م کې کال شروع شي موږ په پریب کې او په سکول کې کېنولې سهار په ژړا باندې بوزو او په چوټۍ کې په ژړا باندې راځي خو وایي چې نه نه 4 کالو چې شي 5م کال باندې ماشوم سکول کې کېنول پکار دي او یا 5 کالو شي 6م کال کې سکول کې کېنول پکار دي په دې د فلاسفرانو او د پوهانو او د دانشورانو په دغه خبره باندې مونږ ستاسو مور او پلار څومره عمل کړی دی ضرور سکول ته ماشوم ورلګو په 4م او 5م کال باندې خو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چې د فلاسفرانو امام دی د پوهانو مقتدا دی د علم او د عرفان چراغ او شمع دی هغه مبارک فرمایي چې د 9 کالو شي ماشوم په منځ باندې ودروه فلاسفر وایي چې 5 کالو شي سکول ته یې بوځه او د فلاسفرانو امام وایي چې د 9 کالو شي په منځ باندې ودروه زه د تمام مور او د پلار نه سوال دا کوم
چې د علمی دنیا کې یو فلسفر او یو عقلمند دانشور انسان په دې قول باندې موږ څومره پابندي کوو چې د 5 یا د 6 کالو ماشوم د سکول کې ضرور داخل کړي شي او چې د تمام عقلاء او تمام علماء او تمام فلسفرانو دانشورانو چې کوئی امام دی امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایي چې وو کالو چې په منځ باندې ودروا سوال دا دی چې په 5 او 6 کال باندې سکول کې داخلو اوم کال باندې ما پلار او مور چرته ونه لیدل چې غوږ نه نیولې وي ماشوم په جانماز باندې ودرولې دا هغه کمای دی چې بیا وروسته راشي او پلار ته ضرور وایي چې پلار ته نه پوهېږي مور ته ضرور وایي چې ابه اوس خو سپین سرې شوې ته خو په دې ماحول په دې حالاتو واقعاتو نه پوهېږي یعنی لور د خپل مور جوړ شي او زوی د خپل پلار جوړ شي او پلار ته وایي چې نه پوهېږي او لور مور ته وایي چې نه پوهېږي نو چې مور او پلار نه پوهېږي نو پروي زمین باندې پوهېږي څوک بیا به هغه د 60 کالو د 25 کالو الک او جینۍ به ډېره ښه پوهېږي د 80 کالو پلار نه پوهېږي د 20 سال زوی ښه پوهېږي د 80 کالو مور نه پوهېږي د 14 کالو لور ښه پوهېږي عمدغه انداز قرآن کریم فرقان حمید موږ ته ښودلی عمدغه انداز و تربیت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک موږ ته ښودلی چې خپلو بچو له تربیت ورکوي او حدیث ته ترمذی شریف ته دواړو جهانو سردار صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې بچو له کپلار تحفه ورکوي یا بچو له مور تحفه ورکوي نبی پاک فرمایي چې بچو له د ټولو نه بهترینه تحفه بهترین گفت کم یو دی پلار لاړو کراچۍ له میاشت 2 میاشتې بعد راځي زوی له تحفه راغستې وي لور له ځان له تحفه راغستې وي پلار دی په دوبۍ کې 3 کاله تیر کړل په انګلینډ کې 15 کاله تیر کړل واپس چې راځي نو هر چاره خپل تحفې خاص کر بچو له چې 9 کاله انتظار ورته وکړو 2 کالو په عمر کې پرېښی وي 9 کالو عمر وي چې پلار واپس راشي 2 کالو ماشوم یې پرېښودی وي او د 9 کالو وي واده ته ورنږدې وي ماشوم خپل لور له چې راشي نو د هغې زړه خوشحالولو دپاره یې له ګفټ راوړی وي خو دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې که مور او پلار خپل لور له خپل زوی له بهترین ګفټ ورکول غواړي هغه ګفټ دا حسن ادب د خپلو بچو له د ادب ور وښیي نبی پاک فرمایي خپل بچو ته ګفټ ورکولو نه بهترین ګفټ دا دی چې مور او پلار به خپل بچي ته ادب ورته ښایي ډېر تاسو به لیدلي مور ته کنځل کوي چې ستا پلار داسې او ستا مور داسې خپل پلار چې کله ځوانۍ کې وي خو بچي ورته سم نشي ویلی یریږي خو چې کله پلار داسې سپینګیری شي او د زور نه اوځي او اختیارات بچو له لاړ شي نو کله د ښځې په سر باندې دغه زوی خپل سپینګیري پلار ته چې خدای پاک ته حیا کوي هغه سپینګیري پلار ته کنځل کوي یاد ساتئ دغه کمزوري دغه سپینګیري پلار نه چې کله مور ته دغه زوی کنځل کوي دغه کمزوري د دغه سپین سرې مور نه وجه دا ده چې سکول ته یې په ټیم باندې لېږلی و خو جمع ته یې په ټیم باندې نه و لېږلی سکول ټیویشن ته ضرور په ټیم باندې لېږلی و خو لیکن قاری صاحب جماعت سبق ته په ټیم باندې نه و لېږلی هغه کمزوریانې انسان ته وروستو بیا معلومې شي مور او پلار ته چې دغه بچي له ما څه ورکړي ځکه دواړو جهانو سردار محبوب کردگار احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي خپلو بچو ته بهترین گفت بهترین تحفه دا دی چې مور او پلار بچو ته ادب ورکړي ادب نه بهترین گفت نشته او بل حدیث ته ترمذی شریف دی او په دې باندې به اختتام وکم نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمایي حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی نبی پاک فرمائی یو کس دی او هغه 4 کیلو وړه
غنم الله په نوم صدقه کی 4 کیلو هغه وخت کې وړه ډېر ګران لکه څنګه نن سبا ګران دي روټۍ په 15 روپۍ باندې شوه لکه څنګه نن سبا وړه ګران دي دارنګې هغې زمانه کې د دین هم ډېر ګران وړه صدقه کول نبي پاک په زمانه کې ډېر زیات اهم کردار د دغې صدقې بو جوار مو د جوار نه زیات به کجورې وې خو وړه ډېر زیات ګران نبي پاک فرمایي چې یو پلار دی هغه 4 کیلو یو سوع 4 کیلو وړه صدقه کی الله په نوم باندې او بل پلار دی هغه خپل بچی ته د ادب یو خبره ورزده کی نبی پاک فرمایي چې 4 کیلو یو سوع غنم او وړه صدقه کول دومره ثواب نه لري لکه خپل بچی ته یو خبره د ادب ورزده کی خپلو بچو ته ښې خبرې کول دا صدقه ده کور نه سحر راوځي فقیر له 10 روپۍ ورکې دغې 10 روپو نه ډېر ثواب دا و چې بچي ته دا ووایه چې راوځي بچو باندې سلام واچوه او بچو ته ووایه چې کله زه وځم زه به تاسو باندې سلام کوم او تاسو چې کله وځئ په ما باندې به سلام اچوئ زه به تاسو ته وعلیکم السلام یم او که ما در باندې سلام واچولو تاسو ما ته وعلیکم السلام وایئ دغه یوه ادب خبره بچو ته ورزده کول دا د سوونو د زرګونو روپو د صدقې نه افضل دی مونږ الله په نوم صدقې ته به افضل ضرور وایو او دم افضل خو لیکن خپلو بچو له ادب ورښودل نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د صدقې نه هم زیات افضل مقام او رتبه لري ولې صدقه باندې به د چا خېټه ډکه شي خبره خلاصه خو که چېرې د بچو ته تا ادب ور وښودو نو په دې خېټه به د چا په صدقه باندې به د چا خېټه وګټې خو په نیک اولاد باندې د خلکو زړونه ګټلی کېږي او زړه ګټل کېدل چې دا په حسن ادب باندې کېږي د دې د وجې نه حاضرینو د دې د وجې نه چې کومه جمله اختتام کې عرض کول غواړم زموږ استاسو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دا یتیم پیدائش نه وړاندې والد سے وفات شوی و او د پیدائش نه لږ وخت بعد والده صاحبه وفات شوه علما فرمایي تفسیر ساوی لیکي چې الله پاک نبی پاک یتیم ولې پیدا کړو حکمت پکې سو فلسفه پکې سو چې دواړو جهانو سردار او د تمامو پیغمبرانو امام او مقتدا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم الله پاک یتیم ولې پیدا کړو چې دې فلسفه دا وا چې د بچی ته د مور او د پلار د ادب او د تربیت ضرورت وي نو مور او پلار دواړه ته ځکه واغستل چې د مور او د پلار انسانانو په تربیت کې کمی موجود وي مور او پلار ته ځکه واغستل چې تربیت بذات خود رب العالمین او فرمایي چې د نبی پاک مبارک په تربیت او په ادب کې انسانی تقاضے مطابق یو ذره برابر کمی هم نه موجود هغه ادب او تربیت خدای پاک بذات خود په خپل ځانتا پرېښودو او ادب او تربیت اهتمام رب العالمین په خپل باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کو دغه فلسفي په بنیاد باندې گزارش کوم چې دغه سیز مور او پلار ته الله پاک پرېښودی دی چې بچی له به ښه تربیت ورکوي ښایسته شکل او صورت ولا الله پاک ورکړو او سیرت به ولا مور او پلار ورکوي صورت ولا الله پاک ورکړی سیرت به ولا مور او پلار ورکوي که چېرې په سیرت کې څه قسمه کمزوري وه قیامت په ورځ باندې به د مور او پلار نه پوښتنه کېږي چې دا بچي ته چې کوم غلط تربیت ملاو شوی دی دا د ستا وجه ده ستا د مور او د پلار وجه ده لحاظه د دې د وجې نه خپلو بچو له ښه تربیت او تربیت کې د ټولو نه اول آغاز چې دی دا د ادب والا دی ادب خپلو بچو ته وښایئ د قرآن ادب ورته وښایئ د جومات ادب ورته وښایئ مخکې ماشومان هم په جومات کې پیزارو سره نه ګرځېدل او اوس ماشومان په جومات کې پیزارو سره ګرځي وجه دا ده چې پلار وله څپېړه نه ده ورکړې چې د کور کمرې او د جومات په منځ کې څه فرق دی مونږ وایو چې خیر دی ماشوم دی په دغې خیر کې بیا چې کله غټ شي نو دا اندازه یې ورته چې دا خو هغه ځای ده چې زه پیزارو کې ګرځېدم ورتګ ضرورت یې نشته دی وجه دا ده چې زمونږ د ادب چې کومه دایره ده هغه مونږ ډېره کمزورې ساتلې ده د جومات ادب خپلو بچو ته وښایه
چې د کمرې په جماعت کې څه فرق دی د استاد ادب ورته وښایه چې عام انسان او استاد کې څه فرق دی مور او پلار ورته خپل ادب وښایي د قرآن کریم ادب ورته ښودل پکار دی د خداوند قدوس د رب العالمین ادب د ټولو نه اول دی د الله پاک ادب ورته ښودل پکار دی د پیغمبرانو ادب ورته ښودل پکار دی یو ځل چاته به کلمه طیبه مو ورته ویله ماشومانو ته چېرته مکلاسو ما چې کلمه ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله ټولو به ویل چې محمد رسول الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه کې چا درود شریف ورسره ونه ویلو ما ورته چې بچی کلمه داسې وایه کلمه خدا ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه دا ده خو صلی الله علیه وسلم د کلمې ادب دی صلی الله علیه وسلم درود شریف ویل د کلمې نه بعد دا د کلمې ادب دی دا د نبی پاک ادب دی چې نبی پاک نامه واورې ووایې نبی پاک مبارک باندې درود شریف پکار دی هغې کلاس کې ټولو سټوډنټانو ویل چې موږ ته اوسه پورې کلمه کې چا دا نه وویلي چې د محمد رسول الله نه بعد صلی الله علیه وسلم ویل پکار دی ما ورته چې یو کلمه ده او د کلمې ادب دا دی چې د چا نامې پکې ذکر دي د هغې ادب کول پکار دی غرض بدای حاضرینو کلمې ادب بچو ته ښودل پکار دی چې کم کم څیز د ادب خاوندان دي د ادب مستحق دي د هغې ادب ښودل دا په مور او پلار باندې داسې فرض دی لکه څنګه د 5 وخته مونځ او د جمعې مونځ په فرض دی رب العالمین د موږ ستاسو د ادب والا جوړ کړي الله پاک د موږ ستاسو مؤدبین جوړ کړي موږ ستاسو رب العالمین نسل در نسل د ادب په رنګ باندې زموږ ستاسو اولاد او اهل علم مؤدبین جوړ کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين اللهم ربنا